طریقه دا ده چې یو زنانه کور کې کینی لومبۍ خبره خو یاد ساتل پکار دي، خصوصا هغه خویندو میندو ته ویم چې هغوی اعتکاف ته ناسته کوي. دا خبره یاد ساتل پکار دي چا چې خاوندان دي د هغوی نه به اجازت الی چې اجازت نه بغیر زنانو له نه دي پکار چې دا اعتکاف ته کینی. خاوند نه به اجازت الی آیا زه اعتکاف ته کینم که نه، که هغه وایي چې نه مه کینه نو بلکل به نه کیني. او دویمه خبره بیا دا ده چې زنانه به چې کوم ځای ځان له مختص کي یا خو به موجودي، که موجود نه ځان له به ځای مختص کي پای کې به اعتکاف کوي. دغه ځای نه به بغیر د ضرورت نه تقاضې دپاره او د سمادي دپاره یا د چار اندام دپاره او هغه چار اندام چې کله د دې اودس نه چار اندام کوي، د اودس د تازه کول لپاره د خپل ځای نه نشي وتلی، د خپل جماعت دا کسان هم نشي وتلی چې کوم اعتکاف ته ناست دي. د اعتکاف دومره آسان کار ګورئ نه دی خبر دی چې دومره لوی اجر میلاویږي که نه، دا ډېر ګران کار دی. مونږ خلکو ته آسان کړی. ما تېره جمعه دا ویلي وو هلکان به نه کیني چې کوم ناپوهه دي، چې کوم د مسجد د آدابو خیال نه ساتي داسې کسان به نه کیني. کم کس چې د موبایل نه نه قلاریږي داسې کس به اعتکاف ته نه کیني. د خو الټه د الله نافرمانه وکړي. د رمضان په میاشت کې چې څنګه اجر سیوا کیږي دغه شانتي د رمضان په میاشت کې د ګناه سزا هم سیوا کیږي. محترمو دغه رنګې نارینه هم دي. نارینهو دپاره دا پردې لګول عموما اکثر مونږ وایو لازمي دي، مستحب عمل دی چې سړی پرده ولګوي. دا د دې دپاره چې د خلکو نه سره اختلاط زیات نه راځي، خبرې اترې ګپې شپې تاویلې ماویلې څه وشو هغه وشو دا وشو، چې خبرې پکې زیاتې نه وي، دنیایي خبرې نه دي پکار، دا مکروه دي. اسم د الله په کور کې دنیایي خبرې نه دي پکار. بیا سړی اعتکاف ته ناست دی بیا خو ډېره نامناسبه ده. دا پرده سره د دغه دپاره یو که په پرده کې دوه کسان یو ځای کیني هم خیر دی چې مشران وي. هلکانو له پکار دا چې په یو پرده کې او په یو بستره کې یو ځای نه وي، دوی به ځان لي، ځکه دا د نقصان سبب ګرځي. مسجد چې کوم ځای ته ویل کېږي د زنانو لپاره خاص ځای مسجد دی، داسې یو دومره ځای جوړ کړی دی چې پکې د ملاست ځای دی، د مانځه ځای پکې دی، د سلیکشان ځای دومره جوړ کړی دغه مسجد دی. بس دې نه به دا نه وځي، په دې کې اوده کېدیم شي، په دې کې سملاستیم شي، په دې کې که دغه لږ ځای کې ګرځي نو ګرځېدیم شي، خیر دی. نارینهو دپاره د اړس کم چې نه بار ځای د پیزار چې پکې دي یا دا کمره چې ده دا په مسجد کې نه ده شامل، بغیر ضرورت نه د پیزارو د ځای ته څوک واوړي ده بغیر ضرورت نه اسې د چا سره ګپې لګو خبرې کولې د جومات دی پیزارو ځای ته ور واوړي د خپې ور واړوله، که د یو لحظې دپاره ولې نه که په قص او که په خطا کي. دا خبره یاد ساتئ. د ده اعتکاف مات شو دی به دوباره بیا د دې قضا کوي. اعتکاف ته کم کس ناست دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، فرمایي چې د یو ورځ د اعتکاف اجر الله رب العزت ته څومره ورکوي د ده او د جهنم په منځ کې 3 خندقه فاصله جوړه کړي، دومره به د جهنم نه لري. بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد فرمایي د خندق فاصله څومره ده؟ خندق څومره دی؟ وي د ځمکې نه د اسمانه پورې څومره فاصله ده، دا د خندق فاصله ده. نو یو د لیلة القدر شپه رونول دي، پای کې عبادت کول دي. دویم د الله رضا حاصلول دي، د الله مغفرت حاصلول دي چې الله دې وبخي. انسان ګناهګار دی او دې مثال داسې دی انسان چې اعتکاف ته کینی دی داسې دی لکه د الله په در کې دی پروت دی، بس جاړي او ته فریاد کوي چې الله ما وبخي.